أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. سورة المائدة 97 نمبر آیت. جعل الله الكعبة الله تعالی ګرځولې د کعبه شریفه البیت چې دا یو کور دی الحرام د عزت زګینې دی قیاما للناس د پاره د ودرېدلو د خلکو. دا 97 نمبر آیات دا اصل کې د مخکینی احکامو د پاره یو علت او وجه ذکر کیږي. مخکې تاسو ویل چې د حرام په حدودو کې دننه او د احرام په حالت کې ښکار کول منع دي، ناجایز دي. د هغې ناجایز والی اوس وجه ذکر کېږي چې دا ولي، او دا په دې وجه باندې چې کعبه شریفه چې کومه ده نو دا یو داسې کور دی چې د عزت والا کور دی، او دا کعبه شریفه الله تعالی د انسانانو د ژوند د بقا دپاره یو سبب ګرځولی دی. دغه شان ده کې د عزت میاشتې چې کومې دي 4 میاشتې، او دغه شان هغه قربانیانې چې کوم د حج په دوران کې حرم ته لېږلی کېږي، دا ټول د انسانانو د بقا دپاره یو سبب دی. د انسانانو د بقا دپاره سبب ګرځول له دې څه مطلب دی؟ اولنۍ خبره دا ده چې کعبه د هغه ځګینې نوم ده چې کم د خانه کعبه ویلی کېږي د ټولو مسلمانانو قبله ده. د البیت الحرام ټکی ورسره ځکه سیوا کړی دی چې کعبه په دغه ځګینو کې دوه وي، یو ته به یې کعبة الیمامه ویله، او دا یو کور چې چا ساز کړی و د کعبې په نوم باندې. کعبه اصل کې مربع زګین ته ویلی کېږي او دومره لوړ چې د پړکو سره برابري. نو په دې نقشه باندې چا یو کور هم ساز کړی، هغې ته به یې کعبة الیمامه ویله. نو د البیت الحرام ټکي نه معلومه شوه چې دا هغه یمامه والا کعبه نه ده، بلکې دغه خانه کعبه ده چې کوم د مسلمانانو مرکزي قبله ده. حرام دا عزت ته ویلی کېږي، نو دې زګین ته الله تعالی ډېر لوی عزت ورکړی دی، او دی ګرځولی دی قیاما للناس د پاره د باقي پاتې کېدلو د انسانانو د باقي پاتې کېدلو دپاره خانه کعبه سبب ګرځولی دی. قیام بقا ته ویلی کېږي، قیام امن ته هم ویلی کېږي، قیام پراخ رزق ته هم ویلی کېږي. په دې وجه باندې قیاما للناس کې د مفسرینو لږ اقوال شته دی. چا دا ویلی دی چې دا حکم خاص د مکې والاو دپاره دی چې مکه معظمه کې دننه د خانه کعبې په وجه باندې الله تعالی داسې یو امن راوستلی دی چې که حکومتونه او نظامونه نه وي نو بیا هم خلک د خانه کعبې احترام کوي، د دغه خلکو احترام کوي، دلته کې جنګ جګړې او دشمنیانې نه وي. چا ویلی دی چې قیامن پراخ رزق دی وایي، نو دا حکم د خانه کعبې د کعبې والاو دپاره دی، د اهل مکې دپاره دی چې په دغه کې هېڅ پیداوار نشته دی، بیا هم د دغه کعبې په وجه باندې په دې مکه معظمه کې د هر قسم رزقونو پراخي ده. دریم قول دا دی چې دا د امن په باره کې دی چې د مکې خلکو ته الله تعالی د کعبې په وجه باندې ډېر امن ورکړی. دا یو ځان له تاریخ دی چې د مکې والاو به خلکو ډېر احترام کاوه، خاص کر د ابرهه د واقعې نه وروسته چې کله د ابرهه لښکر هلاک شو، په ټوله دنیا کې د قریشو احترام به خلکو کاوه، او دا به یې ډېر لوی خلک ګاڼو. او څلورم معنی دا ده چې د ناس نه مراد ټول خلک ته مراد شي، د ټولې دنیا انسانان. بیا به مطلب دا شي چې د خانه کعبه د ټولې دنیا د انسانانو د بقا دپاره الله تعالی یو سبب ګرځولی دی. نو بیا به مطلب دا شي تر څو پورې چې کعبه قایمه یو د دې طرف د خلک مونځ کوي او د دې طواف کېږي، در هغه پورې به دنیا نظام ورانېږي نه، قیامت نه راځي. او چې کله خانه کعبه ورانه شوه یا د خانه کعبې تعظیم او احترام ختم شو، خلکو ته مونځ نه کوو، خلکو یې طواف نه کوو، حج نه کوو، نو بیا دنیا ورانېږي، بیا د انسانانو بقا ختمیږي. امام رازي رحمه الله وایي چې په قیامن کې د ټولو معنو گنجایش ده. په دې وجه باندې معارف القرآن د قیامن په معنا د مصلحت سره ذکر کړی ده چې الله تعالی ګرځولی د خانه کعبه چې بیت الحرام دی زید مصلحت د پاره د خلکو یا سبب د مصلحت د پاره د خلکو، یعنی د خلکو فائدې په دې کې ډېرې زیاتې شته دي. نو چې په معنا د مصلحت سره واخلي دا ټولې معنی به کې بیا گنجایش پیدا کوي، دا ټولې معنی ته مراد کېدی شي. والشهر الحرام او میاشت د عزت، دا 4 میاشتې دی، محرم دی، رجب دی،
ذوالقعده ده او ذوالحجه ده. په دې میاشتو کې د مخکې نه دا حکم نه روانو د نبی علیه السلام د راتګ نه وړاندې چې په دې میاشتو کې جنگ جګړې کول حرام دي او منع دي. او دغه شان ده کې په دې کې دا حکم ده چې په تا چا حمله کوله نو جواب ورکولی شي، خو ته به چا باندې حملې آغاز او ابتدا نه شي کولی. نو د حرام د حدود نه بهر هم مشرکان او کافرانو به هم د دې میاشتو احترام کاوه. په دې میاشتو کې به جنګونه نه وو، اخر کې به دوی ورسره ډېره ګزاره کوله. نو دا میاشت هم سبب د امن شو د پاره د خلکو، او سبب د مصلحت شو د پاره د خلکو، یا سبب د باقی پاتې کېدلو شو د پاره د خلکو چې جنگونه نه خلکو په امن ژوند تیری روغ رمټ به ګرځي. والهدي والقلائد، هغه قربانیان چې کوم حرام ته روان دي او هغه قرباني والا ساروي چې کوم په غاړو کې امیلونه پکې دي. هدیه هغه ساروي ته ویل کېږي چې په غاړه کې امیل یو کني، عام ساروي. قلائد خاص هغه ساروي ته ویل کېږي چې په غاړه کې امیل اچولې شوی. د جهالت په زمانه کې هم دا مسله وه چې خلکو به د حاجیانو قدر او احترام کاوه، حاجیانو باندې به چا لاس نه اوچتاوه، او د حاجیانو د قربانو سره به هم چا کار نه لرل، ډاکوانو به دې باندې لاس نه پورته کوه، دې نه به یېره کېدله. په هغه زمانه کې به خلکو داسې کوله چې کوم به حاجیان هغوی به هم په غاړه کې امیل اچولی و چې زه حج ته روان یم. مطلب دا چې ډاکوانو دپاره خبرداری چې زما نه ځان ساتئ، زه عام سړی نه یم، زه حاجي یم او ماله ګوتې را نه وړئ ګنې خرابېږئ. څاروو ته به یې هم غاړو کې امیلونه اچولي وو د دې دپاره چې دې خبرې پېحچان چې دا د حاجیانو قربانۍ دي، د عام څاروي نه دي، دې له ګوتې مه ور وړئ. بیا د اسلام په دور کې د انسانانو هغه امیلونه ختم شو، دوی به غاړو کې نه اچول، او څارو امیلونه په حال باندې پاتې شو، اوس هم پکې اچي خلک. نو دغه څاروي چې کوم د قربانۍ دپاره لېږلی کېږي په غاړو کې امیلونه دي، دا هم سبب د امن دی، دې ته هم څوک څه نه وایي. خو که په دې باندې سوچ وکړي نو د څلور میاشتو احترام، د قربانو والا خبره، قربانو د څاروو والا خبره، د حاجیانو خبره، د دې ټول تعلق د خانه کعبې سره دی. دا ټول د خانه کعبې متعلقات دي. نو دا ټول سیزونه خانه کعبه او د هغې تمام متعلقات الله تعالی سبب د مصلحت یا سبب د امن یا سبب د باقی پاتې کېدلو د انسانانو دپاره ګرځولي دي. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. ذلك دا حکم چې الته کې به حج کې به د قربانو احترام کې، د حاجیانو به خیال ساتي، د دې میاشتو به خیال ساتي، د حرم د حدودو به خیال ساتي. وای دا دې دپاره چې خلک په دې خبره باندې پوه شي چې ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، چې یقینا الله تعالی پیژني هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. ان الله تعالی د علم غیب پوره یقین به راشي چې که څاروي له ګوتې ور وړي هم الله دیني، که حاجي سره زیاتې کې هم الله دیني، که د حرم په حدودو کې زیاتې کې هم الله دیني، الله دې رانیسي. د الله تعالی د علم پوره معلومات په سازي هم راشي. د دې لپاره الله تعالی د احکام په خلکو باندې لازمي وګرځول. وان الله بكل شيء عليم، او یقینا الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. اعلموا تاسو پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی شدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی. وان الله غفور رحیم، او یقینا الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. په دې آیات کې درې سبقونه موجود دي. یو دا دی چې د مخکینی احکامو دپاره تخویب دنیاوي، تخویب او دغه شان بشارت دواړه ذکر شو. مخکې د حج کوم احکام چې تاسو واورېدل نو اشاره دی خبرې ته شوه چې تاسو دغه احکامو خلاف ورزي وکړله، کوم چې د اسلام اصلي بنیادونه دي، نو بیا په دې خبره باندې پوه شئ چې ان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب ورکوونکی دی. او که تاسو په دې باندې عمل وکړئ نو بیا بشارت دی چې ان الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. نو په مخکینی احکامو باندې عمل کولو دپاره، عمل والا خلکو دپاره بشارت شو، مخالفینو دپاره تخویب شو، یره شو. او د دې په منځ کې یو بلې مسلې ته هم اشاره شوه چې ایمان هغه معتبر دی چې کوم د یری او رتمې په منځ کې، ځکه چې په دې خبره باندې پوه شي چې الله تعالی سخت عذاب والا دی. نو د ایمان تقاضا دا ده چې د الله تعالی د عذابونو او د الله تعالی د قهر او د جبار ذات هغه مضمون مستا په ذهن کې چې الله تعالی قهار هم دی، قهر هم ډېر زیات دی، جبار هم ډېر زیات دی، عذابونه هم ډېر سخت عذابونه لري. لہذا که زه مخالفت کوم نو دغه ټولو مستحق به زه ګرځېږم. او د دې سره دا عقیده به هم لري چې الله تعالی
په مخکې چې کلم ته توبه وباسي بخښنه غواړي نو الله تعالی بخښل هم کوي او په انسان باندې رحم هم کوي. نو دې خبره ته اشاره شوه چې الله تعالی د مخالفتونو نه به یره کې او د الله تعالی د بشارتونو او د هغې کمې وعدې چې د هغې به امید ساتي نو د یرې او د تمې په منځ کې چې کوم صحیح هغې ته ایمان ویلی کېږي. کله چې یره غالب شي په انسان باندې او انسان مایوسه شي دا هم د ایمان د اسلام د حدودو نه بهر شي. او چې کله امید او تمه دومره غالب شي چې یره ختمه کړي لکه څنګه چې د بني اسرائیلو تمه دومره غالب شوه چې یره ختمه کړې وه نو په دې ټایم کې هم ایمان ختم شي. ایمان په هغه ټایم کې باقي پاتې کېږي چې کله د انسان په ذهن کې د الله تعالی یره موجوده او تمه موجوده وي.